ناظرین کرام په ټول قرآن پاک چې څو سجدې دي او دې ته سجده تلاوت ولې وایي او دا سجدې واجب دي که فرض دي که سنت دي که مستحب دي او دا سجده تلاوت که چیرې نه وکې نو کبیره ګناه دې وکړه که صغیره ګناه دې وکړه. دغه سجده تلاوت چې ته قرآن پاک تلاوت کړه او پتا باندې سجده تلاوت واوښتله آیا دا په لمانځه چې کولای شي؟ لمانځه چې پتا باندې واوښتله دا سجده تلاوت ته لمانځه نه باره کولای شي؟ دې وضاحت کول غواړو. عزتمنو په ټول قرآن پاک چې 14 سجدې دي د حنفي مسلک مطابق او دا 14 سره سجدې چې دي دا واجب دي. کله چې یو سړی سجده تلاوت په قرآن پاک چې وایي هغه آیت ته سجدې نو دغه آیت ویلو په وجه باندې د باندې سجدې کول واجب سله. په ټول قرآن پاک چې 14 سجدې دي بهتره دا ده چې څرنګه سړی باندې سجده اوړي فوراً دې سړی سجده کوي. که بیا مکمل قرآن پاک ته ختم کو ایغه بعد یې کوي نو 14 سجدې په تا باندې واجب اسله کنه دې وکړي تا ګناه کبیره وکړه. دغه رنګ عزتمنو سجده تلاوت طریقه چې دا په څه طریقې باندې به کوي طریقې عزتمنو دا په ولاړې به ودرېږي او دا نیت ته په خلی باندې تیراوه اکنه دې تیراوه نیت مې وکړ د سجدې تلاوت چې په ما واجب اصله ده الله اکبر غوږو ته بلاس نه ورې په ولاړې ودرېدلې سیخ سجدې ته لاړلې الله اکبر سره درې ویر دی د تسبیحات سجدې والو ویلا سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى بیا چیکسله په ولاړې باندې ودرېدلې دا مستحب افضل او بهتره طریقه ده چې ولاړې نه شروع کا په ولاړې باندې ختمه کا کني که یو سړی لناست نه سجده شروع کی ناستا اتحیات په شکل چې الله اکبر یو کور سجدې ته لاړ درې ویر تسبیحات ویلا سجدېوال بیا چیکس چې ناست الله اکبر یو کړل د دوه ول سجده ادا اسلا نو دو تکبیرو په منځ سجدې کول دې توای سجدې تلاوت د تا ولا سجده ادا اسلا. بل مسله عزت منو د غرنګې یو سړی د سجدې تلاوت ویله لای په قرآن پاک چې ویله لای داسي ویله بل کس ور خواته ناستا نو چې څنګه په د باندې واجب اصله چې دا بل کس د ول سجده تلاوت ول آیت وار وې د آیت سجده په یک کس باندې ها سجده واجب سلا دو سره به کوي. اوس کچېره مکروه وخت نو لکه دالتل مر څرخ رو که سباور پټې باندې لا مشام المر ډوبېږي لا سباور چې کومه دا سپېدې لا نه دي چاودلې نو په دغه درې ټیمو چې سجدې کول د سړی احتیاطاً نه کوي ایغه بعد په هر ټیم باندې سجدې تلاوت ادا کولای شي. یو مازدیګر چې د لمر په غر باندې ټکی دوم یې سباور وخت ادرې می غرمې وخت چې دا 12 بجې باندې لمر بالکل په تندي باندې ولاړی سباور ول وخت نه زه خطا سم دا درې ټیمونه چې کوم دي دا مکروه تحریمی دي دغه چې د سړی جان له بچ کوي احتیاط ته کوي نو راي پار ټیم باندې کولای شي. بل دا مسله ده چې کوم شرطونه لمانځه دي پاره دي هغه سجدې د تلاوت پاره دي یعنی پاوداسه سره به د سجدې د تلاوت کوي جای به د صفائی بدن به د صفائی کپڑے به د صفائی قبله طرف ته به د مخي په دغه حالت چې ته تلاوت والا سجده کولای شي اکچېره تا او داس نو کپڑے دی بیل مازی دی جای بیل ماز دا قبله ته د مخ نه دا نو تا والا سجده نه وسلا. بل مسله عزت منو دا بعضی خلک د قرآن پاک والا سجده چې کوي آیت سجده نو دای چې کومه دی قرآن پاک مخته چیر دی پیغه باندې سجده کوي نه قرآن پاک په مخته نردوي چې څنګه د منځو والا سجده کوي دغه رنګ به سجده تلاوت کوي ته هیڅ فرق نشته چې یو شای دی. بل دا مسله چې یو سړی دا سجده تلاوت ویلا آیت سجده ویلا نو دو او داس نسته ده اوس په اودس وکي ایغه بعد به سجده تلاوت وکي بل کا سر خواته ناستا ایغه اودس نسته ده نو پیغ باندې واجب سره دا سجده کول اودس په وکي ایغه بعد به سجده تلاوت وکي. بهتره دا چې پیغ ټیم دې سړای وکي کبه پیغ ټیم نه به چې کله اودس وکي به بل ټیم باندې کولای شي خدای دې نه کوي په دغه ټیم کته ته مرګ راغی اته نو وکړه نو ګناه کبیره چې مبتلا اسله بیا چې کومه دی دا د ګناه کارو کنو دی د پرشه دا چې سجده تلاوت چې دا اج څنګه سړی باندې اوړي
فورا دې سړی کوي لیټ کوي دی نه. دغه رنګ یوه زنانه ده چې د منسیس په حالت چې ده، ماواري په حالت چې ده یا نفاس په حالت چې ده، نو دې بل کس نه آیت واورېده د تلاوت د سجدې د تلاوت والا، نو په دې باندې سجده نه ده واجبه. البته که چیرې دا لمبېدلې لا نه ده، بیماري یې ختمه سله کټ سله، نو اوس په دی ولمبېږي هغه بعد به سجده کوي. په دغه صورت چې په دې باندې واجب ده. دغه رنګ یو سړی د غسل حالت چې ده، نو د آیت ته سجدې واورېده، په دغه باندې واجب سله. اوس دا چې کله ولمبېږي فورا به چې کومه دي سجده کوي، له دې نه یې خلاصون نشته ده. دغه رنګ یو سړی د لمانځه چې سجده تلاوت په واوښته، آیت ته سجدې یې وویله، نو دغه سجده تلاوت په دی په لمانځه چې کوي، لمانځه نه یې باره نشي کولی. یو سړی د باره آیت ته سجدې وویله، نو دغه سجده تلاوت په دی لمانځه نه باره کوي، باره په واجب ده. لمانځه چې نه به یې نه کوي، نه کوي کړله بیا نه روا کېږي نه وسله. دغه رنګ عزتمنو یو سړی ده په یو جي باندې ناسته او دا بار بار یو آیت د سجدې د تلاوت هغه دوهراو کوي، نو آیا په دغه کس باندې به دوره سجدې راځي که نه یوه سجده به کوي؟ یوه سجده به کوي. بار بار په ده باندې سجدې نه راځي. لس لا پنځه ویري هغه آیت وویله، لکه حافظ قرآن ده په یو جي باندې ناسته هغه آیت دا یې وایي، نو دی به یوه سجده کوي، بار بار په ده باندې نسته ده. البته که د ځای بدل بل ځای چې ناسته، نو بیا به دا دومه سجده کوي. که بیا درېیم ویري ځای بدل کړي، بیا به درېیمه سجده کوي. ځای چې نه بدل کړی، په ده باندې هغه یوه سجده ده. دغه رنګ عزتمنو یوه وړه کمره ده یا یو ستر حال ده. په هغه چې یو سړی ده دلته کېناسته، آیت ته سجدې یې وویله، بیا هلته کېناسته ویې ویله، بیا بل ځای کېناسته بیا یې وویله، نو دا یوه وړه کمره یا ستر حال په دغه چې که دا یې لس ویرې ځای بدل کړه، آیت ته سجدې داسې ګڼل شي لکه ده چې یو ویرې وویله، یوه سجده په ده باندې واجب ده، بار بار به سجدې نه کوي. دغه رنګې یو ستر کور ده، کرنال ده، لانیم ده، نو د دلته سجده د تلاوت آیت سجده وویله، بیا بل ځای کېناسته، بیا بل ځای کېناسته، چې څومره دی کېناسته ده په دغه کور چې بار بار دا آیت سجدې ویله، په ده باندې به دوره سجده تلاوت واجبېږي. که پنځه ویرې وویله پنځه به په واجبېږي، که لس ویرې وویله لس به په واجبېږي. که چېرې په یوه جي باندې ناسته، نو بار بار په ده نه واجبېږي، هغه یوه په ده باندې واجب ده. او دغه رنګې د جومات چې حکم ده، د جومات هم دا حکم ده چې جومات چې که ته ګرد شورې که په جي باندې ناسته، یو آیت ته سجدې دې شروع کړی ده، آیت سجده، نو دا چې ته څو ویرې ووایې په تا باندې یو ویر واجبېږي، بار بار نه واجبېږي تر باندې. دغه رنګې عزتمنو قرآن پاک یو مکمل صورت ده، تا نور صورت ویله، آیت سجده دې پچې پرېښه، نو دا مکروه عمل ده، دغسې دې سړی نه کوي، له دغه نه منع راغلی ده چې ته دې دپاره آیت سجدې پرېږدې چې زه بیا له سجدې نه بچ سم. دا کمزوری کار د مؤمن شان سره دا نه ګډېږي. عزتمنو دغه رنګې یو سړی ده ډېرې سجدې د ده په ذمې باندې اوښتې دي، نو دا دې ورته کښېني او دستې وکړي دا واړه سجدې دې په ټک باندې ادا کړي. 100 دي 200 دي، دا به یوه اندازه ولګئ چې ما باندې به 10 ویرې چې کومه دي قرآن پاک به ما ویلی، 100 ویرې به مې ویلی، په یو ویرې قرآن پاک چې 14 سجدې دي، نو د 20 ویرې تېر کړی لا 50 ویرې، 14 ضرب 20 14 ضرب 50 حاصل ضرب چې چوره راغی، هغه وره سجدې تلاوت په دای ادا کړي، د غاړه آزاد اسله. که به یې چېرې نه وکړلې ځان سره یې یوړې، نو کبیره ګناه چې مبتلا سه ولې چې ده واجب ترک کړله، نو سجدې تلاوت چې د سړی سستي نه کوي، چې په چا باندې اوښتې دي هغه دې فورا ادا کړي.